بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی وخت کې مونږ GPS نمبر 1 میا ډیرای کیو را سره ډیر درون خو د دې ځای میزبان چې د تعارف محتاج نه دی سید بشفر علی شاه بچا صاحب را سره ناست دی. دلته مینوالو د قرآن کریم ختمونو سلسله جاری ده. اتلس ماشومانان چې دی نو هغوی ته سید مظهر علی شاه باچا دی، عاطف باچا دی او خانزیب صاحب دی چې دی نو قرآن ختم کړی دی. ډیر ګڼ میلمانه راغلی دي. باچا صاحب ته مونږ چې دی نو په دې پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. باچا صاحب تاسو چې دی نو وکتېدل د ختمونه چې دی نو ستاسو د وړاندې وشو د دې قرآن مجید دا چې کوم مونږ دا شروع کړی ده د الله د کتاب په دې سکول کې چې دی نو د دې اهمیت څومره دی؟ د قرآن کریم اهمیت زمونږ په ټول ژوند کې د هر څیز نه زیات دی. مطلب که مونږ ته خوراک ملاوي که نه ملاوي، که مونږ ته بل څه ملاوي که نه ملاوي، خو چې مونږ ته د قرآن کریم علم او تعلیم ملاویږي نو په دې سره چې کوم دی د زمونږ ژوند دارومدار دی. د صحابه کرام ژوند که مونږ وګورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند که مونږ وګورو، سیرت ته مونږ مطالعه وکړو، د هغې نه مونږ ته دا پته لګي چې هر څیزونو اهمیت چې کوم دی هغه ثانوي و. د ټول نه اهم شی او دغه چې کوم هغه د قرآن کریم تعلیمات و. دغسې که چېرې مونږ په دې سکولونو کې په دې طریقه باندې چې لکه نن کوم دا تقریب وشو او دغه روان دی، دغه د قرآن کریم تعلیمات مونږ په دې بچو کې چې کوم دی عام کو چې اول ناظره ووایي او د هغې نه پس چې کوم دی دغه د قرآن کریم تعلیمات د ترجمې او تفسیر په شکل کې دغه کې حاصل کی نو انشاءالله العزیز دا به داسې یو معاشره راوچته شي چې هغه به د دنیا د قیادت قابله وي. نن که زمونږ د لاسو نه دنیا د قیادت وته دی، د هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ د قرآن کریم تعلیمات چې کوم پرېښودي دغه پرېښودي. لومبی وحی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوې ده هغه د اقرا وحی ده او د قرآن کریم وحی. نو دغه د اقرا د حکم چې دا یو حکم دی او هغه حکم د هغه وخت نه را روان دی تر قیامته د مسلمان لپاره چې کوم دی دغه دی. نو بنیادي شی چې کوم دی هغه د قرآن کریم تعلیم دی. بچي زمونږ د ګورک صحابه کرام ژوند ته که مونږ وګورو، هغوی د قرآن تعلیمات په خپل ژوند کې چې کوم دی را دغه کړ نو د هغوی ژوند بیا داسې وکړه چې تا به د هغوی دنیاوي ژوند کته، د پټي تک ژوند به دې وله کته، د تجارت ژوند به یې وله کتل یا نور به دې څه کتل. ستا به دا خیال وي چې دی خو صرف په دنیا پوهېږي او د دنیا په کار په نور څه نه پوهېږي. وایي که تا به هغوی په د عبادت او د تعلیم و تعلم کار به کته نو تا د جومات کې به دې د ورځې کتل وي، تا به وایي چې یاره دی خو صرف په دغه باندې پوهېږي، په دین په کار باندې پوهېږي، نور باندې څه نه پوهېږي. دا هغه قرآن کریم چې مونږ چې کوم دی دغه وکړه دا سوتی د دنیا د قیادت قابل کړو. د هغه قوم چې هغه په هېڅ نه پوهېده د دې قرآن کریم په تعلیمات سره چې کوم دی هغه د دنیا باشعوره قوم او باعمله قوم چې کوم دی وګرځېد. قرآن کریم هغه قرآن کریم دی چې نن 1400 کاله مخکې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. تعلیمات هم هغه دي، برکات هم هغه دي. که څه فرق راغلی دی هغه مونږ کې دی. نو نن که چېرې دا په کوم طریقه باندې چې تاسو په دې بچو کې دا شوق، دا ولوله او قرآن کریم سره محبت چې کوم دی دا پیدا کړو، کوم استاد چې دا کار کولی شي هغه بل هېڅوک نه شي. مور پلار نه چې کوم دی استاد دغه چې کوم دی د بچي یو دغه وي د هغه دپاره چې کوم مشاهره وي د هر څه کې د هغه کوي نقل وکړي. نو که چېرې استاد چې کوم دی په خپل اخلاقو سره، په خپل کار سره، په دغه سره د قرآن کریم سره محبت او د قرآن کریم تعلیماتو سره چې کوم دی محبت وخو، په دې بچو کې به هغه شی پیدا شي. او کله که الله پاک په دې بچو کې دغه کو نو انشاءالله العزیز چې کوم دی څنګه دې ته نه کتل چې ما څومره دغه کړه، څومره خلک چې کوم دی ما د قرآن کریم په تعلیم باندې دغه کړه، بلکې دې ته کتل پړی چې ما څنګه تعلیم ورکړو. دغه د جنگ بدر په موقع باندې چې کوم 313 کسانو د هغوی په ذریعه الله پاک د دنیا چې کوم دی نقشه هغه بالکل بدله کړه، د کفر نه یو دم چې کوم دی اسلام غلبه راغله. نن که مونږ چې کوم دی د هغسې کسان پیدا کړی شو او هغه تربیت وکړی شو د قرآن کریم په ذریعه باندې، د دنیا هم هغه دنیا ده، قرآن کریم هغه قرآن کریم دی، د قرآن کریم هغه طاقت اوس هم موجود دی. جزاکم الله. د باچا صاحب د وینا مطابق چې قرآن مجید واحد دا شانتې مونږ سره یو کتاب دی، مونږ سره یو ټول دی چې په هغې باندې مونږ دنیا ته بهترین قیادت، بهترین مومن او انشاءالله ډیر زر چې څنګه په پرایمرو سکولونو کې چې دی نو د دې ختم القرآن بنیاد کې ښودی شوی دی
نو ان شاء الله تاسو چې خپل ماشومان را ولئ د پرایمري سکولونو کې کېږي نو ان شاء الله د هغې بهترین تعلیم سره به بهترین تربیت هم کېږي او هغه تربیت په ان شاء الله د قرآن کریم د کتاب الله د الکتاب د لاندې کېږي. ډېره مننه، شکریه. جزاکم الله.